چې قیامت څه وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی. علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے په عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روان دی. په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاعین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ازمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. زمکه کې چې څه دفاعین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هغه اشیاء چې پکې ده دا به ټول بهر راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دی چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نیسي. ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي. دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګوره هر سړی آرام خور
په دې ملک کې تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي هغه خلق چا 15 زره تسبیح ورسره او په خلوتونو کې ناست ځکه دا غوی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مونږ خو یو دار خواره د شرابو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پوډرو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو حلال خواره هغه خلق هم نه په جمعتونو کې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام فرق زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راله دا دې په څه ګټلې ده دا دې کوم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاري راله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده زه دا تپوس کولی شم نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خخکړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل یا الله دا څوک وبدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو نو چې کوم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاس نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې الله دې امان راکړي بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غوی د ښکرونو نه زیات لوی وي په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بله ډله راپاسي یا الله دا څوک دي وبدا هغه خلق ده چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول په دې خوله د چرته د سړیتوب خبره نه وکړي بل به کوه په دې خوله کې نستوس دوه به په جنگول دوه به په جنگ کړه دوه به تماشا کوله نو دې خوله ټول زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ذکر د قبر نه راپاس بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خوله ټول ورځ څه کارونه کوي دو جنگول خو زمون د ګس لاس کار دی دا زمون
ډیوټي ده. نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بل ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یي لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی. هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ. تاسو خو د خپل الله داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي د بجای او ښځه وه نو هغې به هر کار وران کول هر کار به یې وران او نامه یې بجای وه. نو چا مالکه ترې ډېره تنګه شوه نو هر وخت به یې ورته فټ ایمون حالت اخر کې ورته ویل په فټ ایمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي. په فټ ایمون حالت بجای نه شرمېږي څو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کېنئ پرتګیستري او دا سنبه هم داسې چس ناري کړي هم به هم ستاسو په خبره څوک غور ونه کړي. وایه لګیا اوسه چاته وی دا د بجای رونه که ووایه ورته څو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي څو جمعې وشوې اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي خلک بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لکه خلم لري جبم لري شورم اچولی شي نو چې د ما جومات سره دا حال دی نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای عمل شي چې اسلام سره به څه اسلام څه کوي د ښځو هم خدای عمل شه د ښځو د لوڼو هم خدای عمل شه که پرانا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړه نه کې زمونږ باچهي ده نو دا ګیره به درته بیا په امتیاز وټانو لوڼې به راټینګې نه کوي لوڼې دا زړې ښځې دي دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې دا زړې ستاسو دا تاسو کړی دي. اوس خپل ځان چې په خپله په چاقو ووهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه. نن کوم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمیناني د زړه بېچیني الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی ملک اوبه وړي د کمیټۍ ایس ډي او ورته نه راځي او ورسیر ورته نه راځي
خلکو بوي دا نن 3 جمعې وشوې دې بالا ماڼۍ ته د دې نیک کار نو چې راغلی دی چې دلته اوبه ولې نشته د ده کار نو SDO-ګان راغلی وې انجینیران راغلی وې چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون وکړو مالا لنډی په روډم کندې که نسکي دي ویلې جي میټیریل نشته میټیریل پیژنئ د سیمټو یو 2 تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپک تختې نشته نو ډېرې خیري ما نورې کندې پکې وکړي چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي دا پل مات شي مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پند ور په سر که چې ورمېږي مات شي اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پند ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی چواریان دي چواری ته ووایه چې دا نالی وایه که دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که ماشکي ته وایه که د کمیټۍ په لیسټ باندې 2000 کسان تنخواه اخلي 2000 او په موقع باندې کار کول والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکي سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي بیا دا په ټیوبویلونو باندې چې کوم اپریټران لګولي دي دا د کونسلرانو پر کټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران کله چې دا د بیډي سیستم صدر ایوب دی خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبره چې دا د بیډي سیستم د رئیس ته دی د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبویل اپریټر چې دی دا کونسلر پر کټی دی زمونږ د باغوانانو ډېری اپریټران چې دي 2 ورځې نه وي یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو چې ټیوبویل وسوځي د کور وران شه کور د تباه او برباد شه تا چېرې اچانک چې کړي دي دا اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته نو په ډیوټۍ چیکنګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي هسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې میخې ګډې چیلۍ دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه په نور څه خو نه پوهېږئ هسې مارکوان غوندې یئ خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلۍ دا سریږي